بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ چې تاسو ته نن کوم کلمات لیکلي دي په بورډ باندې، نو د دې رسم الخط یو شان دی او ادایګي د دې بل شان ده. یعنی رسم الخط او ادایګي کې مینس کې فرق دی. ادایګي یو شان، رسم الخط بل شان دی. تاسو ته موږ تفصیل کې د دې پوره وضاحت کړی دی او حواله جاتو کې هم د دې حوالې درکړي چې یاره قرآن مجید کې را کوم ځای کې را کلمات راغلي. نن موږ د دې دوو کلمو تفصیل کوو. پهلا چې کوم دا مجریها دی، مجریها د مجریها کې اماله کیږي او اماله معنی دا کګول. دا په اصل کې مجراها و. نو مجراها را الف زبر رو، مج میم جیم زبر مج را الف زبر را. نو دا را الف زبر را کی دا الف چې کوم دی دلته الف و مجراها، لکه دا دسیو دسی را الف زبر را. نو دا الف دا یا طرف تمایل شو، خو خالص یا نه. چې خالص یا شي څنګه خلک وایي هغه شان نه. او دا زبر دا زیر طرف ته مایل شو، یعنی کوک شو، خو خالص زیر نه. نو د دې نه داش جوړ شي، دا شی ته جوړ شو مجریها، مجریها. اوس کو دا خالص یا ګرځېدلی نو دا بیا داسې نه ویلی کېدو. نو د دې ادایګي به دغه شان وي مجریها، مجریها. د امالې خپله نښه نه وه، نو د دې د وجې دې ته دلته کړي زیر کړی دی. او ادایګي د دې دقه ده مجریها. څنګه چې موږ د اردو او اوږده یا لیکلي ده دغه شان را یا ری. دې تفصیل تاسو موږ اردو کې هم کړی دی. اسم امالا ہوتا ہے، یعنی بدی کی امالا دا. اور امالا کی معنی ہے جھکانا یا مائل کرنا. یہ اصل میں مجراها تھا. سنگا جتا استعمال تا وضاحت کو میں لکھو. اس میں الف یا کی طرف اور زبر زیر کی طرف مائل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی ہماری پیاری قطری کی را کی طرح ہے. یعنی قطری دا درې کم دغه چې اردو الفاظ موږ لیکلي دي. ہمارے پیارے مجری دې کې چې دا ہمارے کې دا ری څنګه ویلی شي، یا پیارے کې دا ری څنګه ویلی شي، او دا قطرې کې دا ری څنګه ویلی شي. دقه شان به موږ دا ری وایو مجریها. اوس کو د دې کړي زیر ته ځي نو دا خو بیا ریها پک ویلی کېږي. نو دا لہذا دا امالې خپله نښه نه وه، نو دې وجې دلته کړي زیر کړی دی. خو ادایګي د دې داسې نه ده څنګه چې دلته دی. دا ادایګي به موږ کوو مجریها. دا سورہ ہود آیت نمبر 41، یعنی د سورہ ہود آیت نمبر 140 کی دا کلمه راغلی ده. 12 سپاره سورۃ الہود آیت نمبر 140 کی. دویم نمبر لا تأمننا. نو د دې ادایګي دو قسمه ده. د دې ادایګي یا هدسی ده کم چې پهلا کې موږ لیکلی لا تأمنونا، او بل یا لا تأمننا. که موږ داسې وایو لا تأمنونا، دلته نون موږ دوه نونه راوړي. دلته یو نون دی قرآن مجید کې چې څنګه لیکلی داسې دی. دلته ما دوه نونه ستاسو وړاندې لیکلي دي. نو دا یو نون پیش او د بل نون زبر. دا کم نون چې پیش دی، نو دا پیش په موږ درې حصې کوو. مثلا پیش په 3 سکنډه کې اسم مثل تو مثلا ادا کیږي. پیش 3 سکنډه کې، نو دا پیش په موږ 1 سکنډ کې وایو، او دا 2 سکنډه ټیم به د دې نه کټ کو، یعنی دا به مختصر شي. دومره دې ته وایي اظهار معروم. دا پیش په موږ ظاهرو، خو د پیش درېمه حصه به موږ ظاهرو. پیش به موږ ظاهرو خو د درېمه حصې سره. دې ته وایي اظهار معروم، یعنی اظهار معروم کے ساتھ پڑھنا، یعنی پیش 1/3 حصہ کے ساتھ، پیش 1/3 حصہ کے ساتھ
یعنی پیش درېیمه حصې سره. بل که داسې نه وایو داسې وایو نو دلته دی لا تأمنا څنګه چې قرآن مجید کې لیکل شوی دی هغه شان لیکل شوی خو ادایګي داسې نه ده چې څنګه لیکل شوی دی. د دې دلته کېږي ادغام مع الاشمام. ادغام ویلی شي دا ادغام مع الاشمام. اشمام ویلی شي بویولو ته. اشمام په پښتو کې بوی کولو ته ویلی شي. نو دا به دې له به موږ هغه د پیش هغه بوی ورکو چې د هغې نه دا معلومه شي چې او دلته پیش او خو هغه ونه ویلی شو او پیش کې شونډې ګول. زه تاسو ته دې هغه ادایګي کومه چې پیش کې شونډې څنګه ګول کېږي هغه شان به شونډې ګول شي. لکه لا تأمنا غنه کرتے وقت اشمام د غنې کېدو ټیم کې لکه نون مشدد دی نون مشدد کې غنه کېږي نو د غنې په ټیم کې به شونډې ګول شي. لا تأمنا لا تأمنا دغه طریقې ده. دا د کتلو نه بغیر نه کېږي. نو تاسو ته موږ د دې وجې هغه طریقه داسې وکړه چې تاسو دا وینئ او دغه شان د دې ادایګي وکئ. نون به یو نون مشدد به ادا شي خو لیکن هغه اشمام به پکې وشي یعنې د پیش هغه بوی به ورکړی شي چې او دلته پیش و او حذف شوی دی هغه یو دوه نونو او یو شوی دی یو نون مشدد ته جوړ شوی دی. او دا د سورې یوسف آیت نمبر 11 یعنی آیت نمبر 11 یعنی 11 آیت کې راغلی دی. سورې یوسف آیت نمبر 11 دا هم 12مه سپاره ده. دا دواړه کلمات 12مه سپاره کې راغلی دي. د یو څو خبرې او یو څو قواعد مې ستاسو مخې ته کېښودل. الله دې توفیق راکړي د دې د صحیح ادایګۍ چې دا مونږ زده کړو او بیا قرآن مجید کې دا صحیح ادا کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.